اوس وخت کې بعضی اهل الله او صوفیا وی چې په دې امت باندې دا بیعت د اهل الله او دا واجب او د فرض حیثیت ته رسول پکار دي. ولې د فتنو باران دی او بللار شته دی نه چې چرته زی الته فتنه ده. زمونږ دکانونه خالی نه، مارکیټونه خالی نه، اجرې خالی نه، زمونږ خلوت خالی نه، زمونږ دینی مجلسونه هم د فتنو نه ډک شول. نو که زمونږ د بچاو لار وي نو دا به د اهل الله او بزرګانو خانقاونه. او یاد ساتئ زمونږ اکابر علماء دیوبند چې څومره تیر شوي دي د تیر دور، اوس خو مونږ ټول خلک پوه هم ډیر شو، ضرورت نه محسوسو او دا له ټولو نه لویه تبعید ده. مخکې به خلکو ځان محتاج ګڼل د پیزار سمولو ته د اهل الله او د بزرګانو. اوس چې 2 درجې یو کس ووایي د عوامو نه خو باید ګیله نه کوو، هغه وایي مرشد پکې چا راوستی دی او پیر صاحب پکې چا راوستی دی او اوس به زه غته ناست یم پیزار به سمومه. دا یاد ساتئ کمال ته چې انسان رسی او خدای ورته څه ورکوي نو هغه د دې فقیرانو د دې بزرګانو پیزار په سمولو کې دا ټول خواږه د عقل ته پراته دي. نو دې وجې نه ما ستاسو خدمت کې محترمو دا عرض کوو چې موږ به د اهل الله سره تعلق ساتو او بیا به ښه ګمان ساتو. د دې لارې 2 څیزونه ډېر اهم دي چې کوم موږ ته بزرګان فرمایي، یو ښه ګمان او دویم انتها درجې عقیدت او احترام او محبت. حضرت تانوی صاحب یو عجیبه واقعه لیکلې ده و یو 3 کسانو انتهایی سادهګان او بار په دې پټي کې یو زمیدار کاکا په قولبه باندې یې وکوله، راغله ورته وی چې حضرت مونږ راغلی یو او ته به مونږ ته بیعت راکې وظایف پراته ښه. هغه زمیدار بابا ورته وی چې ګوره زه خو نه په تصوف پوهېږم او نه په دغې ترتیب پوهېږم او نه راته وظایف یاد دي او زه څه خبر یم چې تصوف څه ته وایي، بیعت څه ته وایي. یو بل ته ووایي چې دی د کسر نفسۍ نه کار اخلي او اصل کار هم په دې سړي کې دی هم ته به راله بیعت راکې. ګوره ما نه قلار شوی او زه نه مې علم شته دی، نه په تصوف پوهېږم، نه راته وظایف یاد دي. نه 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 هم ته به موږ ته بیعت راکې او موږ هم په دې نیت باندې راغلي یو چې پوه شي چې پرېږدي مې نه. ویل ټیک شو، بس دا جنګۍ ده، پخوا جنګۍ وې د توتانو، بس دې کې کښېنئ او سبحان الله الحمدلله الله اکبر وایئ او بس خپل 5 وخته مونځ کوئ. بس هغه مریدان شول او زی د سیب سره پټی تم زی او ګوډ او چاریم کوي او خدمت هم کوي، لګیا دي. اوس په دې سیب ښه ګمان راغلی دی چې دی د اهل الله نه دی. یو زمانه داسې راغله څه کلونه پس، ولې دی خو په خپل طلب کې رښتوني وو چې الله رب العزت دې ته د خپل معرفت او د خپل دوستۍ نعمت ورکړه. نو خپلو کې مشوره وکړه چې راځئ مراقبه کوو او ګورو چې زمونږ دا سیب د ولایت او د دوستۍ د الله په کومه درجه کې دی. نو چې مراقبه وکړله وی کاته نو نه تصوف شته، نه روحانیت شته، نه دوستي شته، زمینداره ده او دغه یوي دي او دغه ګوټ چاري ده، نور هلته څه ډېر سخت بېکارمن شو، په ژړا باندې شول چې الله دا نعمت خو د اسبابو په دنیا کې د ده په ذریعه باندې موږ ته میلاو دی او حال دا دی چې دلته اسم نشته. نو الله ته په ژړا شول او داسې د طلب ژړا یې وکړله چې دا پیر صاحب دا زمیندار کاکا دا د بانسبت اهل الله او بزرګانو نه وګرځېده. نو حضرت تانوی صاحب فرمایي چې ګوره دیو ښه ګمان په یو زمیندار کاکا باندې وکړو نو خپل منزل ته ورسېد او هغه هم ځان سره منزل ته ورسو. نو موږ به د اهل الله او بزرګانو په حواله باندې ګمان ښه ساتو، بدګمانه کیږو به نه
او د دې وخت اهل الله او بزرګانو ته به د دې وخت د خلکو سره به کمپیریزن او موازنه کوو موږ به د صحابه او د دور سره او د امام حسن بصري صاحب د دور د اولیاء سره نه کوو جدا خلکو خو د رسول الله زمانه لیدلې و او د خیر په زمانه کې موږ په موجوده زمانه کې د دې خلکو ژوند ته ګورو نو خو ګمان بساتو خو ګمان